نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه، نو ما سره خو څه شی شته دی نه، زه اوس مهر چېرته پیدا کړم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه؟ وی د الله محبوبه که یوه زغره ده یو را سره اس دی، خپل کور یې نه و خو اس او زغره جهاد له ساتل، یا که یو اس دی را سره یو را سره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه که، اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوي، زغره خرڅه که الله مالک ته بله به درکړي. علي رضی الله تعالی دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی لره. عثمان رضی الله تعالی ته وویل وی دا زغره خرڅوم. وی ولې خرڅوئ؟ وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارکې له پې مهر وکړمه، ما سره خو مهر نشته دی، دا زغر رانواله. نو بعضې علماو لیکلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی هغه ته هغه زغره واپس کړه، زغره یې ورته څه کړه ده واپس کړه، زغره یې ترې وانغسته او د جیب نه یې 1000 درهمه راواغستل، 1000 درهمه، او فتو ورته نه وه چې څومره مهر دی، خدای ورته وویلو وی 400 درهمه زما د طرف نه د فاطمه مهر شو، زما د طرف نه دغه مه راکړه. عثمان صاحب ورته وفرمایل او دا 600 درهمه چې در سره کله وشي بیا به یې ماته واپس راکړي، بیا به یې ماته څه راکړي؟ واپس راکړي. علي رضی الله تعالی راغی، مهر بندوبست یې وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک موکه وه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه، پای کې لږ مال غنیمت راغی، مال غنیمت راغی. نو د علي رضی الله تعالی عنه لاس له هغه 600 درهمه رالو، هغه 600 درهمه لاس له رالو. نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایم و، عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه 600 درهمه ورکړو، وایي ستا په ما باندې هغه 600 روپۍ پاتې شوې دا واله هو، 400 درهمه خو هغه د خپل طرف ورکړو، خو دا 600 دې پاتې وي دا واله. عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه واغستل. اوس سار شو که نه چې سبا سار شو، نبی علیه السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک دپاره تیاری کوئ، د غزوه تبوک دپاره څه کوئ؟ تیاری کوئ، ځانونه تیاروئ، جهاد له ځو. اوس علي رضی الله تعالی عنه سره خو 600 درهم هغه هم چاله ورکړو، عثمان رضی الله تعالی ورکړو. په کوڅو کې اوتر اوتر منډې وي، خدای پاک ځان له څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی مخې له ورغې، علي ولې وارخطایي؟ ولې وارخطایي؟ عثمانه زما محبوب اعلان وکړو چې جهاد له تیاری کوي، ما سره خو هېڅ شی نشته دی، ګرځمه چې څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شمه. عثمان رضی الله تعالی چې جیب ته لاس کو 1000 درهمه یې راواغسته، بیا یې وله ورکړو. وی دا 1000 درهمه واله ځان له د جهاد بندوبست پې وکړه، سامان پې ځان له واله. د دې وجې نه علي رضی الله تعالی فرمایل که نه وی ما له چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي که نه نو ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي، ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي چې په واده کې هم د 1000 درهمه راکړي او غزوه تبوک کې مې چې سبا له پکار شو بیا 1000 درهمه راکړو، چې کله زه دې وینم ما ته هغه را یادېږي، هغه را یادېږي. ها علي رضی الله تعالی مهر راوړو 400 درهمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه، ستا خو کور نشته، ته خو په جومات کې پاتې کېږي ما سره، نو چې واده کوې نو جومات ته خو واده نه کېږي که نه، کور خو ځان له وګوره. نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو، په کرایه کور واغست. نو چې په کرایه کور واغستو وی د الله پاک محبوبه د کور مې هم څه وکړو بندوبست وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام راغی، عایشه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی عایشه فاطمه تیاره که، فاطمه تیاره که، د علي رضی الله تعالی جنج را روان دی چې دا ځان سره بوزي، دا ځان سره بوزي. عایشه رضی الله تعالی روایتو کې راځي وی د فاطمه رضی الله تعالی دا سر داسې منګزم او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه منزله ځم واپس راځم چې د هغې پورې دا تا تیاره کړي. نبی علیه الصلاة والسلام مونځ وکړو، د جومات نه واپس را روانو، چې واپس را روانو دی ور ته راورسېدو، اوس دغه ډېره نیازبینه لورې ودېدله، ډېر سخت خفه و، نو دی ور سره لږ خپنیوی شو، خپنیولی شو، ودرېدو. نو عایشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی دا سر منګزو که نه داسې، نو دی عایشه رضی الله تعالی یو خبره وکړه، وی فاطمه چې نن د مور ژوندی وی نو ډېره به خوشحاله وه، چې مور د ژوندی وی ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي. چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل، د ور سره نبي علیه السلام ولاړو، په جړا شو، چغې کړه وی وا خدیجه، وا خدیجه.
خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودیږي نبی رسول الله سره باندې اسی غم او چې دنه عائشه دا غي نو واغستنه نبی رسول الله بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی رسول الله اواز تر وګو شو رامنډ کړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت